الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. الله جل شانه د رمضان المبارک میاشت ته په نورو ټولو میاشتو باندې فضیلت ورنصیب کړی دی. په دې میاشت کې الله جل شانه څو خصوصیات داسې ایښي دي چې باقي نور ټولې میاشتې د هغو خصوصیاتو نه خالي دي. الله جل شانه دې میاشت کې قرآن نازل کړی دی. د لوح محفوظ نه پورا قرآن پاک اسماني دنیا باندې په یک مشت په یک وخت په یو شپه په لیلة القدر په شپه باندې الله جل شانه نازل کړی دی. او بیا په مزه مزه او په لږ لږ مقدار کې د وخت د تقاضو مطابق سیدنا حضرت جبریل علیه السلام فرشتې ذریعې سره په طور د قاصد او د یو پیغام رسونکي براه راست په قلب محمد صلی الله علیه وسلم باندې الله جل شانه د خپل کلام نزول فرمایلی. الله جل شانه قرآن پاک کې د هغې تصریح فرمایلی ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. رمضان المبارک میاشت هغه مبارکه میاشت ده چې په هغې کې الله جل شانه قرآن نازل کړو. انا انزلناه فی لیلة القدر. او دا پورا قرآن پاک په لیلة القدر کې د لوح محفوظ د اسماني دنیا باندې الله جل شانه د هغې نزول وکړو. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا میاشت الله جل شانه فرمایي دا زما میاشت او زه په خپله به ذات خود د دې اجر ورکوونکی یم. بلکې بعض روایاتو کې الله جل شانه خپل ذات طرف ته اشاره فرمایلی ده چې زه پروردګار عالم ذوالجلال والاکرام پروردګار د دې اجر یم. یعنی گویا کہ زما رضا پر رمضان المبارک اللہ جل شانہ فرمائی دی زما رضا پر رمضان المبارک پر اعمال باندې پر رجوع باندې او زما پر راضی کول باندې موقوف ده. کسر وایي چې رمضان المبارک په دې باندې تیر شو او دغه د الله جل شانہ رضا حاصله نشوه نو دې په خپل بدبختۍ باندې وچاړي. د دې نه زیات بل بدبخت بیا په دنیا کې په مسلمانانو کې بل نشته چې د رمضان المبارک ورته میاشت تېره شوه د ده مغفرت وشو. او الله جل شانه د رمضان المبارک په میاشت کې د مغفرت دروازې پرو کړي. خو د دې اعمال د هغه د دې مغفرت اسباب ګورئ یاد ساتئ الله جل شانه کله هو چا سره هو په هیڅ شان کې په هیڅ صورت کې ظلم نه کوي. او داسې به ونشي چې د یو عمل کړی وي او د هغې عمل اجر درته پوره پوره نه میلاو شوی. د یو عمل د یو نیکۍ اجر الله جل شانه یو په لسه عام مؤمنانو مسلمانانو ته ورکوي. د لیلة القدر دا شپه وایي چې څوک د دغې شپې د عبادت نه محروم پاتې شو هغه د هر خیر نه محروم پاتې شو. امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما پوره رمضان المبارک میاشت د شپې اعتکاف وکړو. سنت اعتکاف پوره میاشت وکړو. ما د رمضان المبارک په میاشت کې د لیلة القدر تلاش کولو او بیا مې د 2 عشرو اعتکاف وکړو. او اوس محمد رسول الله تاسو ته دا فرمایي چې آخري عشره الله جل شانه ما ته وفرمایي ما ته الله وښودله چې دغه لیلة القدر شپه الله جل شانه په آخري طاق شپو کې الله جل شانه ما ته وښودله. لہذا ما سره د الله جل شانه دا فیصله وه چې اے محمد زه به تا ته دغه لیلة القدر شپه وښایم.
خو د فلاني او د فلاني جګړه وشوه د هغې د نحوست د وجې نه دغه میاشتې د دغې شپې تعیین هغه پټ کېښودلی شو. اوس تاسو په اخري لسو شپو کې د هغې تلاش وکړئ چې کوم یو کس پروژه ونیسي، پروژه ماتې وکړي، هر یو اوس په جمع سره ادا کړي او بیا د تراویح لمونځ ادا کړي او د شپې ته 2 رکعته لمونځ خپل ځان دپاره دا په ځان باندې لازم وګڼي چې صرف 2 رکعته به کوم حکم وکړم. نو په دې 30 شپو کې به الله جل شانه په ده باندې دغه شپه د لیلة القدر تېره کړي او د ده به ورته 2 رکعته نفل وشي. یعنې گویا کې دی به د 2 رکعاتو نفلو نه دی محروم پاتې نه شي. د لیلة القدر د شپې د عبادت نه به دی محروم پاتې نه شي. د لیلة القدر د قیام نه به دی محروم پاتې نه شي. د لیلة القدر د شپې د نفلو د سجدې نه به دی محروم پاتې نه شي. د الله جل شانه د طرف نه به د ده لپاره د خیرونو دروازې کلو کړلی شي. آینده پوره کال به الله جل شانه د ده د مغفرت او د ده د الله جل شانه سره د رضامندۍ والا اعمال والا کار الله پاک شمال ده ته په ټول کال کې الله جل شانه د خپلو اعمالو توفیق ورنصیب کړي. د بدو لارو چارو نه الله جل شانه ده ته اجتناب ورنصیب کړي. نو دا یو اسانه طریقه ده چې دی د هرې شپې 2 رکعته نفل په ځان باندې لازم وکړي. چې دی د شپې سملي صرف سورة فاتحه دی او سورة قل هو الله احد دی راځول. دا داسې صورت دی، دا داسې د قرآن حصه چې هر مؤمن مسلمان ته ورځي. داسې یو مؤمن مسلمان به تقریبا چې زموږ په دې دیار کې نه وي، هسې خو په دې بار علاقو کې دا تبلیغ ولو پته ده، صرف لا اله الا الله محمد رسول الله ورځي او باقي یو ټکی د لمونځ ونه ورځي. تاسو یقین وساتئ. د دې قاضي صاحب والد صاحب اپلو راغلی وایي نواب شاه ته ورتلي وایي هر یو مؤمن مسلمان داسې چې صرف به ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله، باقي هغه لا سبحانک اللهم نو دې ټکي کله ویل. او نه مسجدونو کې داسې صفونه غوړېده، نه داسې د جمعې لمونځونه کېده، نه داسې جمعې نه داسې اذانونه کېده، نه جمع کېده. بس قرآن پاکونه په تاقونو کې په المارو کې پراته مسجدونه. موږ چې کله بلوچستان ته کله تشکیلونه شوي دي، د بلوچستان دا یو علاقه ده، د پښتنو علاقه ده او یو علاقه د بلوي علاقه ده. دغه د بلوي علاقو طرف ته جنمکسي وغیره طرف ته چې موږ لاړو نو هلته به د مسجد هغه کنډه او مخې ته غنې یې کړي چې چېرته سپی پیشو ورته وځي. بس نور په مسجد ته به چې کله موږ هغه لرې کړي ورننه به وتو نو د مسجد په صفایه به زموږ پوره یو ټول بجو پورې بیا ورځ لګېده. په هغې کې بیا موږ خپله دړۍ واچوله، خپله چړکاو به وکړو، خپله به اذان وکړو. اذان پسې به ماشومان د کورونو نه راووتل چې الله الله اذان وشو. نو زموږ په دې دیار کې به داسې څوک نه وي چې هغه ته به الحمد او قل هو الله احد راوځي، چې دی صرف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ته شروع کړي او الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم ولا الضالین او بیا قل هو الله احد کفر احد ووایي. نو دی د قرآن د تلاوت کولو والا شپه شو. د ده دغه شپه د الله جل شانه د قرآن د تلاوت نه تلاوت یې رانه شو. باقي بیا دله الله جل شانه توفیق ورکړی دی. د دې د آخري 3 سورتونه 3 پیرې ووایي کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک عما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ زمون کو استاد امور کی دی فرمائی کہ ترجمہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری 3 والے سورتونه 3 زمینو ویلی ترحال وقت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامت آرام عطا کړی چې بسری ته راغله او آرام وخت شو نو په آخری 3 سورتونه نه یو بیا به ووایي او بیا به ووایي بسم الله الرحمن الرحیم سره او بیا به د خپلې لاسونه خپلې مخې ته د خپلې خولې مبارک مخې ته کېښودل او په دې باندې به داسې ټوکې ووهلو چې په هغې ټوکې کې به لږ لږې توتکارې هم په دې لاسونو باندې راغلي چې په اردو کې ورته توتکار راویلی شي. توتکار یعنې هغه په توتکار لیکي یو ټوکې وهلي او یو داسې ټوک ټوک کوي چې دا ټوک ټوک به په دې لاس مبارک باندې وکړو
نو بیا به د سر مبارک د ویښتو نه واخله او چرته چرته په بدن باندې په دې سینه باندې داسې په دې ملا باندې په دې ولو باندې داسې اخر داسې وګورې داسې لاسونه وولو او بیا به د هغې نه بعد ویده شي او بیا اوراد چې دی آیت الکرسي یو پیره ووایي چې دی څلور پیرې ووایي څلور ورته چې دی اووه پیرې ووایي الله په فضل د آیت الکرسي عمره مبارک او مضبوط آیات په قرآن پاک کې دي او د ده نه الله جل شانه د ده د اولاد نه د ده د اموال نه د اوسپنې قلعه الله پاک ته وکړه هېڅوک هېڅ قسمه چې هر قسمه د ده بدخوا وي ده ته تکلیف نه شي ورسولی چې دی آیت الکرسي تلاوت وکړي د دا د رمضان المبارک اعمال که دا اعمال انسان اختیار کړي الله په فضل سره رمضان المبارک د ده مبارک شي او دا رمضان المبارک دې رمضان المبارک کې لیدلو نه بعد قسم وخوري چې الله زما مغفرت وکړي د قسم باندې باندې کفاره نه راځي ځکه چې محمد پاک صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې الله د مغفرت اسباب پوره کړي دي په دې رمضان المبارک د رمضان المبارک دا میاشت بدبخت او محرومه به وي هغه چې هغه د دې میاشت کې د هغه مغفرت د مور پلار نافرمانه د هغه مغفرت نه کېږي په زړه کې کینه په غوسه ساتلو والا مغفرت نه کېږي د مسلمان قتل کولو والا مغفرت نه کېږي عادتي نشهیي چې دی عادت سره نشه کوي ګورې دا یاد ساتي په هغه وخت کې شراب او زموږ استادو په دې وخت کې هر نشه آور سیز فقهاء کرامو په خپلو کتابونو کې لیکلي دي کل مسکر حرام هر نشه ورکوونکی څیز حرام دی هغه وړه نشه ده که غټه نشه ده د نشې نه ځان وساتئ په مذهب د دراتانو مبارک کې څنګه الحمدلله ده هر چا ته الله پاک توفیق ورکړي او هغه ټول هر څه پرېږدي دغه عادت ځان سره برقرار وساتئ او چې څوک دې پرېښودونکي وي هغه یې پرېښودی شي په اراده وکړي د الله جل شانو له دعا وکړي او چې ته د دا خبره مخامخ وي چې مسکرین کل مسکرین هر سکر وي نشې ته هر نشه ورکوونکی څیز د محمد پاک صلی الله علیه وسلم دا ارشاد په درته کې نشې والا نه مخامخ کېږي که دپاره د شرابو خبره نشته شراب خو به دی نه څکي خو نشې والا څیز چې دی څکي او دی هغه استعمالوي دا په حرامو کې دی مبتلا ده نو د هر نشه اور څیز نه به دی که عادتي نشهیي وي نو بیا به ته مغفرت نه کړي د نشې حالت کې الله جل شانه عبادت ته راتلل هم باندې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى که چېرې تاسو د نشې حالت کې نو بیا مسجد بیا زما ته مه ودرېږئ مسلمان د محمد عربي صلی الله علیه وسلم په دایره اسلام کې الله پاک داخل کړی دی دی د نفس دایره ته الله نه دی داخل کړی کافر یهودي او عیسایي او بتپرست او څومره دا داهیه دی دا په خپل نفس په دایره کې د دې نفس چې دي د سمې ابدي کوي مسلمان اسلام کې دی اسلام څه معنا اسلام پابندي الاسلام وګورئ لغت د اردو لغت راوالي اردو کې ډېر طریقې سین لام میم منور کوي تاسو وګورئ بعض موبایلو کې دا هغه شته دی ټیکسټ نشته هغې کې به تاسو مخامخ وښایي درته چې پابندي مسلمان پابندی کرنے والا دا اللہ و تعالیٰ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طاعات پابندی کول والا دا مسلمان پتی کی کہ سمرہ دے کرست دے دا اللہ جل شانہ دا رحمت نبی رسول دا اللہ جل شانہ دا مغفرت نبی رسول دے دا اللہ جل شانہ کم آخرت کی کم دل اللہ جل شانہ ورنہ کون کے لئے دفع ہمیں کی پوتائی کون کے اللہ جل شانہ دا قول ہم خبری دا اخلاص سره تړلې دي اندرون اخلاص دا د الله جل شانه رسایه ده د زړه سره دا منسلک ده وایي د ده دا زړه چې دی دا زما کور دی زه په اسمانونو په ځمکه کې نه ځایېږم په عرش باندې هم الله
دا نشته چې عرش د الله نه لوی دی او الله د عرش نه ورکړي دی. استغفر الله استغفر الله. په یو مخلوق کې داسې قوت نشته چې الله جل شانه په هغې باندې الله جل شانه د الله نه هغه لوی او په الله هغې باندې راشي. زما د استوګنې کوم دا د هر مؤمن مسلمان زړه دی او چې دې زړه کې تر کومې د الله جل شانه غیر پروت وي او دنیا پرته وي او د دنیا مال دولت پروت وي او د دنیا څیزونه پراته وي، حتی چې دا بال بچ او دا ښځه او دا یو طبعي محبت دی. طبعي محبت د هر چا به هر چا سره یو اختیاري محبت دی. اختیاري محبت هغه د الله جل شانه دی، د الله د رسول د حضرت محمد پاک صلی الله علیه وسلم دی او د الله جل شانه د دین دی، د الله جل شانه د لارې چې ته د الله جل شانه ته وښایي چې الله ما ستا په محبت باندې خپل هر څه قربان کړو، بیا به الله جل شانه ته دپاره براه راست د عرش نه مخلوقاتو ته الله به فیصلې بیا که ته ډګري نه وي اخیستی هم داسې ځای نه به الله تعالی رزق ورکوي ویرزقه من حیث لا یحتسب چې ته په ګمان کې به هغه رزق وکړي. الله جل شانه به د غیبو نه د مشکلات ختموي. زما عزتمندو د اعتکاف دا شپې چې دي دا د الله جل شانه د تلاش شپې دي، زنانهو دپاره په کور کې او نارینهو دپاره په جومات کې. زنانه به په خپل کور کې یو بېله کمره کې یو بېل ځای کې خلوت خانه به ځان ته جوړه کړي، هغې کې به د هغې هلته کې اوسدوب نه وي، صرف ضرورت دپاره به د هغې نه وځي. که د ضرورت نه علاوه هسې ګرځېدو راګرځو دپاره نه وځي، څنګه چې د دې جومات نه د وتونکي اعتکاف ماتېږي دغه دغه زنانه هم اعتکاف ماتېږي. که د کار روزګار یې ضرورت وي نو خپل ټول سیمونه به ځان ته کار روزګار والا هغه خلوتخانه کې کښېږي او چې خانه به دا ځان ته د هغې نه جوړه کړي. چوله او نغرۍ او بله چای چیني به هر څه ځان سره نږدې هلته کښېږي. پخلی دې خپل خاوند له او خپل بچیانو له پخلی دې روژه ماتې دې پشمني دې ورله کوي. اعتکاف د هغې دې سره نه خبرېږي. څنګه چې معتکف کس د خپل خوراک دپاره خپل کوڅې ته تللی شي، د خپل ضرورت دپاره د مسجد نه وتی شي، دغه رنګ دغه زنانه و د خپل ضرورت دپاره صرف ضرورت دپاره د خپل اعتکاف د ځای نه وتی شي او چې د ده اعتکاف کې د شپې تېرې کړي بس دا شپې د ده په عبادت کې شي، دا شپې د ده په عبادت کې شي. که دی په دغه شپه باندې په لیلة القدر په شپه باندې اوږده پاتې شو، دی بیا په عبادت کې ولاړ شمار دی. د الله جل شانه مخې ته نیت تړلی داسې نیت یې تړلی دی چې هغه لسو شپو نیت هغه د ده دوه رکعاتو نیت نه دی، هغه د ده د لسو شپو نیت دی. کله چې دی اخري د اختر میاشت وویني هله به دغه نیت ماتېږي. په هغې کې هره ساه او هر منټ هر سکنډ د ده په عبادت د الله جل شانه د ذکر دی، د الله جل شانه د یاد دی. اعتکاف ته کېناستل دا د هرې محلې یو کس د طرف نه د کلهم محلې باندې وجوب دی. وجوب هر تاسو خپل خپل محلې وګورئ، ستاسو مختلفې محلې دي، مختلف مسجدونه مو دي، په هر مسجد کې یو کس کېناستل د کلهم محلې غاړه خلاصه شوه. او که یو کس هم کېناستو په یو محله کې یو زنانه هم کېناسته او مسجد کې یو کس هم د کلهم محله د اعتکاف د ثواب نه محروم شو. خدا دا چې د اعتکاف موږ الحمدلله ښه پابندي شروع کړې دی. مشرانو راته ویلي دي چې کوم کس په اعتکاف کې خیانت کوي هغه په وخت کې هغه اعتکاف ماتوي، هغه وخت کې به هغه اعتکاف ماتوي. نه یو سره ملګري پرېږدو او نه یې ګپ شپ کوو او دغه رنګ ترتیب دي او چې چا ځان سره موبایل او دغه بیا د هغه اعتکاف د هغه دپاره باعث د وبال ګرځي او چې هغه دپاره باعث د وبال وګرځېدو دغه کلهم محله په وبال کې راغله. سنجیده کسان، هر قسمه نشې نه پاک کسان د الله جل شانه د طلب کسان دي. الله جل شانه د خپل سر په سجده کې به اعتکاف الله جل شانه به ورته خپله ورکړو او الله حاصلېدل زموږ د زندګۍ مقصود دی. مقصود که الله حاصل نه شو زموږ د زندګي فضول عبث تېره شو، پاکې اوبه یې په نالۍ کې رانه پرې شو
داسې وکړه تر مرګ تر وخته پورې الله جل شانه حاصل شي د الله د رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم محبت حاصل شي دا زندګي په مقصود کې راغله د الله په لاره کې وختونه ورته لګوي که چا ته داسې وکړي د الله د لارې د وختونو وکړي چې د رمضان المبارک په میاشت کې دته د الله جل شانه په لاره کې سفر وشي د محمد عربي صلی الله علیه وسلم پهلنی جهاد د بدر د میدان جهاد په رمضان المبارک کې الله پاک الله پاک امت ته خودنه کوله محمد صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې روزه پرېږدئ که څوک نیری شي هغه ونیوله بیا رسول پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایي دا چا چې پرېښوده د جهاد د عظمت د وجې نه د هغوی پرېښودل دغه نیولو والو نه هم زیات مراد دی روژې ماتونکي د روژې ساتونکو نه زیات په ثواب کې وړاندې دا د الله د لارې عظمت د الله جل شانه دین د دې کل هم د الله د لارې او د دې مدرسو مقصد د اعلان کلمت الله چې د الله جل شانه کلمه په دنیا کې اوچته شي الحمدلله دې لپاره دا موږ تاسو دا ټول هم مسلمانان دا ټول هم علماء کرام دا ټول هم مدارس والا دا ټول هم مجاهدین دا ټول هم پلانان دا ټول بچیان د دغه ځای کې فاصله کوي تاسو به اولیاء الله دې دې خبرې اخر ترجمه پورې دې خبرې کړې چې اعلی کلمت الله دا الله کلمه په دنیا کې اوچته دا علماء کرام الحمدلله دا مدرسو والا راغلي تاسو یې کړو ساتي تاسو وګورئ الله جل شانه دا په مخ کې کوم نور دی خېلې د زمانه طالبین مې دا ولای چې راغلي زه الله په ذات تاسو ته وایي چې دا اولیاء الله کې مشتاق کوم وایي دا الله وایي او دا په یو فکر فاقي سره دا الله جل شانه په یو عام ځای کې دا الله کولو پته نه او بیا ورته الله جل شانه په فیصله مدرسه کولو کړی او مدرسې لپاره الله جل شانه توفیق ورکړي ان شاء الله نمازنه بعد تاسو دا خبره خدمت تراله خاصه مدد وسره خاصه مدد وسره دا ټول کار الله جل شانه په قدر سره تاسو باندې رزق شو مېرو ولي الله جل شانه د خوشي کړي دا الله تعالی په کله هم تاسو کمې ونیولې الله جل شانه دې موږ تاسو ته په دې کول هم اعمال کې څنګه چې محمد عربي صلی الله علیه وسلم د هر میدان او هر صحابي د هر میدان یو زبردست کارکن دی دغه موږ تاسو هر مؤمن مسلمان دی الله جل شانه د هر میدان یو زبردست کارکن وګرځولي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا الله كم سمول كم سمول يا الله تعمل بنا وصل توفيق يا الله من گناهونه معاف کړي يا الله دا خسته جون يا الله موږ نه عباس دې دلته موږ نه وساتې يا الله په اعمال کې مو باندې کې خصوصا دا مبارکه میاشت دې یو کس هم تراشقي د عبادت نه محروم پاتې نه کړي د ليله القدر خيرونه نو ټول تر نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه
صدور الصادقين في التوحيد والإيقان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أهل الغفلة والبطالة والغرور، ويا أهل المال والجاه والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الحنان والهروب، والآخرة دار البقاء والسرور. فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ألا إن أحسن الكلام كلام الله العلام. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من قعد وقام. وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى كل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. تعالوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى